الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، زما عزتمندو تېره ورځې مخکې ما د زنانو باره کې یو بیان کړی، اصلاحي خبرې وې. په دغه سلسله کې چې خبرې نورې عرض کوم، د ام سلمہ رضی الله عنها نه روایت دی. هغه فرمایي چې ما د نبی علیه الصلاة والسلام نه اورېدلي دي. نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل چې کومه ښځه په داسې حال کې مړه شي چې د هغې نه د هغې خاوند خوشحاله وي، نو دا ښځه به جنت ته ځي. نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل چې د کومې ښځې نه خپل خاوند خوشحاله وي او دا مړه شو، نو هغه به جنت ته ځي او الله رب العزت به د هغې واړه ګناهونه چې کوم دي دا په ابتدا کې معافي وي. دا به په ابتدا کې اوله کې چې کوم دي دا جنت ته ځي. یو دغه ښځې نیک بخت دی چې د هغې نه د هغې خاوند خوشحاله وي او الله رب العزت به د دغې خوشحالۍ انعام څه ورکوي؟ جنت ته به یې په ابتدا په اول کې به جنت ته ځي. الله رب العزت به د هغې واړه واړه ګناهونه معاف کړي او جنت ته بوزي. الله رب العزت به دا جنت ته بوزي او ګناهونه به یې معاف. د دې برکت د معاذ بن جبل رضی الله عنه نه روایت دی. هغه فرمایي چې نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل چې کومې ښځې هغه بدمزاجه وي او خپل خاوند ته تکلیف ورسوي، نو کومې ښځې د جنت نه یعنې د حور عین نه چې د ده کوم انتظار کوي، هغې ورته وایي چې الله دې تا هلاکه کړه. دا غور خبره ده. فرشتې ورته د هلاکت خیرې کوي. فرشتې ورته وایي الله دې تا هلاکه کړي. دا خو تا سره د یو څو ورځو مېلمه دی او زر دی چې دی به ستا نه جدا شي او مونږ له به راشي، زمونږ خوا له به راشي. د ده قدر زما عزتمندو د هغې دواړو ته خاص کر هغه خپلو خویندو ته ویم چې یاره د خپل مالک د خپل خاوند د دې انتهایي زیات قدر وکړي، ځکه یو طرف ته الله رب العزت د دې انعام څه ورکوي؟ جنت. بل طرف ته یو ښځه د خپل خاوند نافرمانی کوي، د خپل خاوند نافرمانی کوي، نو د هغې دغه سزا څه میلاویږي؟ یو خبره دا ده چې فرشتې دې ته خیرې کوي، د هلاکت خیرې کوي. بل ورته وایي چې زر دی چې دې به ستاسو نه جدا شي، ستا نه به جدا شي او زموږ خوا له به راشي. نو په دغې خبرو باندې د نبي علیه الصلاة والسلام په هر حدیث باندې چې ما او تاسو عمل وکړو، زما او ستاسو زندګي به ډېره پرسکون شي. الله رب العزت دې عمل کول اسان کړي. واخر دعوانا الحمدلله.